بیان محرمات نکاحا دا آغی خزو ذکر دی چې دا آغی سره نکاح حرام ده. حرمت حرام کړی شوی دی علیکم پتاسو باندې امهاتکم میندې ستاسو کومې مور خپل وي کوم مور رضاعي وي وبناتکم خویندې ستاسو وبناتکم نون ستاسو واخواتکم او خویندې ستاسو وعماتکم تروران ستاسو وخالاتکم او خالاګان ستاسو خالا مو د مور خورو وبنات الاخي او ریری وبنات الاخت او خورزي وامهاتکم اللاتي او میندې ستاسو خغه ارزعنکم چې پي درکړي تاسو ته واخواتکم من الرضاعه او خویندې ستاسو د رضاعت وامهات نسائکم او خواخ استاسو و امهات میندې نسائکم د خزو استاسو چې موږ ته خواخ وایو دام حرام ده. وربائبکم اللاتي او پرکټي خغه فی حجورکم چې پغې ګستاسو کوي من نسائکم د خزو استاسو نه اللاتي خغه خزي دخلتم بهن چې دخول کړوي تاسو پاغي باندې. پرکټي هغه خزي ته ویل شي سره کونډه خزوالي او د مخکنی خاوند د هغه سره بچي وي دې ته پرکټي ویل شي. لورو سره دغه پرکټي ده ته دغه پرکټي سره نکاح حرام ده خو یو شرط ورلده. شرط دا ده چې اللاتي دخلتم بهن چې کله دا سړی د مور سره ولا کورواله او کې بیا دغه سره نکاح نه کیږي د پرکټي سره دا به همیشه د پر حرام شوه. فإن لم تكونوا دخلتم بهن او کو چرته نه وکړي تاسو دخول پدې خزو باندې یعنی د دې چې کوم مور وي نو فلا جناح علیکم پس نشته ګناه پتا سو باندې چې بیا دغه مور سره نفس نکاح او شخو میلاو شوی ندی نو فنفس نکاح سره پرکټي نه حراميږي دو سره نکاح وکړه مور ول بیا ډایرکټ پرې خدای لور سره بیا نکاح کولې شي خو کو دخول په وکړو نو بیا پس شولا حرام شو. وحلائل ابنائکم الذين او خزي د زامن استاسو خغه انګین دي چوته ویلی شي انګور پسخر باندې همیشه د پاره حرام ده. من اسلابکم اغه زامن چې د شاګان استاسو نوي من اسلابکم دا دینه احتراز د اغه زوینه وشو چې صرف په خله باندې ورته خلکو وي زوی می ده دنه نوي خو ادامه په زیتوب نیولې نو د دغه زوی خزه په دې سخر باندې نه د حرامه چې د زوی وینه او د اسی په زیتوب نیولې وي ځکه پر دې سړی دنه د خزه د دین ګور کیږي نه دین خپل زوی مراد دین چې خپل زوی خزوینو د پسخر باندې همیشه د پارسه ده زکوي چې من اسلابکم چې د شاګان استاسو نه د زامن وي. وان تجمعوا او حرام دي جمع کول بین الاختین پمین د دوه خويندو کې الا ما قد سلف مگر هغه چې مخکې تیر شوی دي. جاهلیت کې بر دوه خويندو سره په یو ځای نکاح جایز و زموږ په شریعت کې صدا حرام ده. ان الله کان الله تبارک وتعالى کان ده غفور الرحیم بهن کې مهربانا. والمحصنات نو دو خزي دلته صرف ذکر د خويندو دي چې تاسو دو خويندې په نکاح کې نشه جمع کوله باقي کمی خزي په یو نکاح کې سړی نشي جمع کوله نو دې لپاره فقها او قاعده کلیه خدا قاعده کلیه دا ده چې داسې دو خزي چې پاره کې ته یو سړی پرس کې داوی د یو بل سره نکاح نه کېږي بیا د دې دواړو په نکاح کې جمع کول هم جایز ندی. مثال پتور ترور او ریرا ترور او ریرا یو سړی د دې دوړ سره نکاح نشي کولای چې په نکاح کې ترور وی کنه نو د ریری سره نکاح نشي ولی نشي کولای ځکه دا ترور او ریرا چې په دې دوړو کې ته یو سړی پرس کا یو خز نسب شي سب شي ترور او ریرا کې چې ته یو پرس کې سړی نسب شي تر او ریرا بنشي تر او ریرا شو کنه نو د تر او ریری نکاح کېږي بل سره نه نو داسې دوه خزي چې ته هغه کې یو سړی پرس کې نو دا غوي د بل سره نکاح نه کېږي نو دغه دوه په نکاح کې بیا جمع کولای هم نشي. یا ترور او خورزا ترور او خورزا دام ته به یو نکاح کې نشي جمع کولای ځکه چې ترور او خورزا کې ته یو سړی پرس کې نو څه بشي ماما خورزا بشي کنه او د ماما خورزي نکاح کېږي نه کېږي نو دا دوه په نکاح کې واست جمع کولای بس دا قاعده کلیه ده دغه شانتي ګوره چې کمی خزه ته په یو نکاح کې نشي جمع کولای نو هغه دوه کې ته یو سړی پرس کوونه کو دا غوي د بل سره نکاح نه کېدل دا دوه په یو نکاح کې جمع کېږي هم نه دا فقهاء دې لپاره قاعده کلیه کتلې ده. ان الله کان الله تبارک وتعالى کان دې غفور الرحیم بهن کې مهربانا.
والمحصنات او خاوندان والا خزي حرام کړی شوی دي ای ذوات الازواج والمحصنات حرام کړی شوی دي خاوندان والا من النساء د خزونه چې مخکې خاوند موجود وي نو بل سره نکاح نشي کوله الا ما ملکت مگر هغه چې واګداران دي ايمانکم خلاصون استاسو ها وین زدا په دارالحرب کې داغي خاوند دی او دا قید شولای خاوند کافر دی ټیک شو نو چې کله د دې استبراء او شی بیا سره ته نکاح کولې شي نکاح نه هغه سره نکاح کیږي اسی ورسره بیا سره جائز ده ای کتاب الله الزموا کتاب الله لازمونه سے کتاب الله دا کتاب د الله الزموا مقرر کتاب الله مقرر کړی دی الله تبارک وتعالى علیکم پتا سو باندې لازم کړی کتاب الله ای الزموا لازم کړی دی الله تبارک وتعالى علیکم پتا سو باندې واحل لكم حلال کړی شوی تاسو د پاره ما خغ زنانا وراء ذالکم چې سیوا د دې محرمات مذکورون دي دا کوم خزه چې حرام ذکر شوی دینه ما سیوا نور سره نکاح سره جائز ده ان تبتغوا باموالکم دا چې ویل ټوي تاسو په مالونو خپل باندې یعنی مہر ورته ورکای محسنین چې نکاح کون کی غیر مسافحین نه زنا کون کی فمستمتعتم فسخغه چې تاسو نه فواخلې بي پاغي سرا منهن د دوینا فآتوهن نور کئی دی خزتا اجورهن مہرون دوی فریضتا مقرر ولا جناح علیکم نشت دے گناہ پتا سبان دی فیما پایسکی ترازویتم چتا سو رازوی شوی بی پاغی سرا من بعد الفریضہ ورست دے مقرر تیانا یعنی مہر لس تولی خود دے خو بیا ورست داغین رازی شو پا 15 تولی خزوی بس مال 15 تولی راکا جائز دی نو ولا جناح نشته ده گناہ علیکم پتا سو باندې فيما فاغ مہر کې ترازیتم چې تاسو راضی شوي به پاغي باندې من بعد الفریضه ورسره سنا د مقررتیانا ان الله کنا الله تبارک وتعالى کانا ده علیما فوا حکیما حکمت والا ومن لم يستطيع سوک چې طاقت نه لري منکم استاسنا طولن د قدرت د مالداري ومن لم يستطيع سوک چې طاقت نه لري منکم استاسنا طولن د مالداري چې مالدار وي ايان کې حل محسنات چې نکاو کې د آزاد خزو سره محسنات بهانه حرو المؤمنات مؤمن سره فمما ملکت پس نکاح دیو کې هغه چې مالکان دي ايمانکم خلاصون استاسو من فتياتكم المؤمنات د جنکو استاسو مؤمناننا والله الله تبارک وتعالى اعلم او ډیر خپو دے بی ایمانکم پا ایمانون استاسو باندی بعضکم بعض استاسو نا من بعضین دنور بعضو ندی فانکحوهن نکاو وکی ددی سرا بی اذن اهلهن پا اجازت د مالکانو ددوی دوینز سر نکاح جائز ده پا اجازت د مالک پاندی و آتوهن ورکی دوی تا اجورهن مہرون ددوی بالمعروف فخی طریقی باندی محسنات اے کن محسنات شی نکاح کون کی غیر مسافح کن محسنات کن چوی دوی نکاح کون کی غیر مسافحات نوی بدکاری کون کی ولا متخذات اخدان او نوی پٹی ولا متخذات اخدان او نوی پٹی اشنائی نیون کی فاذا احسننا فاسکو چرت خواندان والشوی فان اتینا فسرات لیکلو بفاحشتن پا بحیائی باندی وین زدا او شادی شده دا وعده کڑے دے او دا هغه باوجود سو وکړه بدکاری وکړه نو که آزاد خزي شادو شده او بدکاری وکړه نو سزا یې څه ده سنگسارول کنه شریعت کې سنگساری ده خو کوین زدا او شادي شده ده او بدکاری تنه وشوله نو دې د پاره نیمه سزا ده په نسبت د آزاد خزي نو نیمه سزا څه شي نو نیمه سزا ده چې دې خو نه شي کولای چې نیمه وجنه نیمه ژوندې پرې دی نو معنا دی 50 کوڑی دی 100 کوڑی دی ورلا 50 زکه چې آزادی د پاره 100 کوڑی دی نو د وینځ د پاره 100 شي 50 شي خا فإن اتینا پس کو چرته راتله وکړو بفاحشتن په بحیای باندې فعليهن پدوی باندې نصف نیمه ماخه سزا ده علی المحسنات چې د آزاد خو باندې دا من العذاب د سزا نه ذالک دانکا د وینځ سره لمن د پاره د خغی چا دی خشیل عن تاجری کی د ګنا نه منکم استاسنا وان تصبروا او چې صبر وکي خیر لكم دا بغور وی تاسو لرا د نکاح د وینځ خدار چړو نکاح ور سره نه کای ځکه چې بچی تنه پیدا کیږي غلامان به وینولې وینځ غلامان شي واکای والله الله تبارک وتعالى غفور رحیم بهون کې مهربان دی یرید الله غواړي الله تبارک وتعالى ليبين لكم چې وضاحت وکړي د احکام خپلو
بیان کی تاسو ته احکام خپل ويهديكم وخی تاسو ته سنن الذين طریقې دای کسانو من قبلکم چې مخکې تاسو نه ويتوب علیکم مهرباني وکي پتا سو باندې والله الله تبارک وتعالى علیم فوذ حکیم حکمت والده والله الله تبارک وتعالى يريد غواړي ان يتوب عليكم چې مهرباني وکي پتا سو باندې ويريد الذين غواړي کسان يتبعون الشهوات چې تابعداري کوي د خواهشاتو ان تميلوا چې واړوي تاسو ميلا عظيما فاړول ليسرا يريد الله غواړي الله تبارک وتعالى ان يخفف عنكم چې سپکاوي راولي پتا سو باندې وخلق الانسان پیدا کړي شوی د انسان ضعيفا کمزور یا ایها الذين امنوا اے مومنانو دا یو لسم حکم دی لا تاكلوا مخری اموالکم اصلاح المعاملات معاملاتم خپل صحیح کړئ یا ایها الذين امنوا اے مومنانو لا تاكلوا مخری اموالکم مالون د یو بل بینکم په خپل مینس کې بالباطل فناروا طریقو سره الا ان تكون مگر دا چې تجارت عن تراز پرازمنتیا منکم استاسو سره ولا تقتلوا او مهلا کوي انفسکم زانون خپل ان الله کن الله تبارک وتعالى کان دې بكم پتا سبحانه رحیما مهربانا ومن يفعل ذلك چاچو کو دا کار عدوانا پزیاتی سرا وظلما او فظلم سرا فسوف فزردا نسلیه چې داخل بکدلرا نارا ورتا وكان ذلك او دې دا کار علی الله فالله تبارک وتعالى باندې یسیرا آسان ان تجتنبو کجریتا سوزان او ساتي کبائر د غټو گناهونو ما هغنا تنهونا چې من کړي شوی عنه دا غینا نکفر لربکو عنکم استاسنا سیئاتکم واړه گناهونه استاسو غټ ګنا نه ځان او ساته واړه گناهونه بدرنه الله پنه کو اعمال سره ختم کی وندخلکم داخل بکو تاسو مدخلا کریما زید داخل دو عزت منتا ولا تتمنوا ارزو دینک ولا تتمنوا ارزو مکوي ما غسو فضل الله چې غرواله ور کړی د الله تبارک وتعالى بي فاغ سرا بعضکم بعض